لا نبی بعده د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمند مسلمانانو ورونو د یو څو ورځو نه د پنځپیریانو بدعتیانو مماتیانو د طرف نه یوه مسئله ډیره ګرمه ده چې هغه د سماع الموتا مسئله ده. دوی په مسئله د سماع الموتا کې د صحابو د تابعینو د تبع تابعینو او د جمهور امت مسلمه تکفیر کوي. د پنجاب بعضی کارغان دي او دې مسئلې ته ډیر زور ورکوي، لکه دا د یو اواز زه په تاسو باندې واورم چې دی څومره دې مسئلې ته هوا ورکوي او څومره غلط استدلالات کوي. उखाड़वी को चैलेंज दिया कि अगर आप में हिम्मत है तो आप जो इस आयत का माना करते हैं खैरुल कुरून का सिर्फ एक हवाला पेश कर दें. نو ګوره دا د پنجاب کارغان دې مسئلې ته هوا ورکوي. نو د دې دپاره چې د سماع الموتا په مسئله کې د اهل سنت والجماعت په موقف باندې ښه پوه شئ، نو موږ د سماع الموتا مسئله څلورو شقونو ته تقسیمو. یعنی د سماع الموتا په مسئله کې څلور خبرې ذکر کوو چې دا مسئله پوره واضحه شي. زمونږ او د مماتیانو قوي اختلافه په دې څلورمه خبره کې دی. په دې نورو کې هم شته، خو په دا څلورمه خبره کې زمونږ او د دوی بنیادي اختلاف دی. نو د سماع الموتا په مسئله کې څلور خبرې دي. اوله خبره دا سماع النبي صلی الله علیه وسلم عند القبر، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سماع عند القبر. څوک چې په مسجد نبوي کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود وایي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بذات او ډایرک اوري. یو دویمه مسئله سماع الاموات فی الجمله، یعنی په منصوصو ځایانو کې د مړو اوریدل. دریم په غیر منصوصو ځایانو کې عام سماع. او څلورم سماع الموتا ته شرک ویل. اوله خبره یعنی سماع النبی صلی الله علیه وسلم عند القبر، د روضې مبارکې په خوا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سما. پدې کې د هیڅ صحابي، هیڅ تابعي، هیڅ تبع تابعي، هیڅ فقيه او هیڅ محدث اختلاف نشته، بلکې ټول امت مسلمه په دې باندې متفق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې مبارکې په خوا کې صلات او سلام ډایرک اوري. په دې کې د هیڅ چا اختلاف نشته. زمونږ او د مماتیانو په مابین کې دا فتاوی رشیدیه اتفاقی کتاب دی. رشید احمد گنگوهی رحمه الله زمونږ او د دوی په مابین کې مسلم عالم دی. زمونږ په سند کې هم راځي او د دوی په سند کې هم راځي. دا فتاوی رشیدیه په دې کې کتاب العلم صفحه 152 په دې کې دی فرمایي چې د پیغمبرانو په سما کې هیڅ اختلاف نشته. ګوره دا د عبارت دی. عنوان د مسئلې دا دی اهل قبور سی استعانت. نو 152 نمبر صفحه ده. په دې کې دی فرمایي مگر انبیاء علیہم السلام کی سماع من کسی کو اختلاف نہیں. د پیغمبرانو په سما کې د هیڅ چا اختلاف نشته. دارنګې دا یو حواله د پنن درس کې ما سره په لسګونو حوالې دي چې سماع النبي صلی الله علیه وسلم عند القبر، د روضې مبارکې په خوا کې د پیغمبر علیه السلام اوریدل اتفاقی دي. د ابو شیخ په حواله باندې په یو حدیث کې په دې تصریح ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من صلى علی عند قبری سمعته ومن صلى علی نائیا ابلغته. چا چې زما د قبر په خوا کې په ما صلات او سلام ویلې،
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې زه اورم به ذات او ډایرک اورم ومن صلى علی نائیا او چا چې په ما د لری نه درود ویلې ابلغته هغه د ملائکو په ذریعه باندې ما ته را رسولی شي. دا په بیهقي کې دا حدیث دی او په ابو شیخ کې خو د ابو شیخ په سند هیڅ اعتراض نشته. نو د پیغمبر علیه السلام اوریدل د روضې مبارکې په خوا کې اتفاقي دي. ټول پنځپیریان بدعتیان مماتیان دې راټول شي او صرف د یو صحابي حواله دې وښیي چې هغه د سماع النبي صلی الله علیه وسلم عند القبر نه منکر وي. ټول پنځپیریان بدعتیان مماتیان دې راټول شي او صرف د یو تابعی حواله دې پیش کی چې هغه د سماع النبي عند القبر نه انکار کړي. صرف یو فقيه دې پیش کی، صرف د یو محدث حواله دې پیش کی. د دیوبند په اکابرو کې دې صرف د یو عالم حواله پیش کی چې هغه د سماع النبي عند القبر نه انکار کړي. په دې کې نه د صحابو اختلاف شته نه د تابعینو او په امت مسلمه کې د هیڅ عالم اختلاف نشته. په دې کې یوازې د پنجاب کارغان اختلاف کوي، هغوی دې ته شرکي عقیده وایي. دا یوه مسئله ده. دویمه مسئله د سماع الموتا په باره کې د سماع فی الجمله ده. ګورئ سماع فی الجمله چې دا دم اتفاقي ده. حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمای چې په سماع فی الجمله باندې د سلف صالحینو اجماع ده او سماع فی الجمله په تواتر باندې ثابته ده. تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 440 او د تواتر نه منکر کافری. لہذا سماع فی الجمله د دین انکار ګوره خطرناک دی. په سماع فی الجمله باندې امام بخاری رحمه الله قائل دی. دا د صحیح البخاری او د صحیح البخاری اول جلد دی 108 نمبر صفحه ده. په دې کې امام بخاری باب لګولی دی، باب المیت یسمع خفق النعال. مړی چې دی د خلکو د پښو کشارې اوري. کله چې مړی په قبر کې خښ کړی شي او خلک ترېنه روان شي نو دا مړی د خلکو د پښو کشارې اوري. وروسته حدیث ذکر کړی دی عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه. مړی چې کله په قبر کې کیښودلی شي او د ده ملګري یعنی دا خښونکي ترېنه واپس حتی انه لا يسمع قرع نعالهم، تر دې چې دا مړی خامخا د دې خلکو د پښو کشارې اوري. اتاه ملکانی، نو ده ته 2 ملایکې راشي فاقعداه، نو دا په دې قبر کې کینی. نو ګوره امام بخاری رحمه الله د سماع فی الجمله قائل دی چې مړی د خلکو د پښو کشارې اوري. دا د پنځپیریانو کتاب دی، قرآن مقدس او بخاری محدث. یعنی بخاری بی اودس معاذ الله دی چې کله پکې راګیر کې نو بیا وایي ما محدث لیکلی، حالان کې نه محدث لیکلی نه محدث. د مطلب دی محدث. په دې کې دی د امام بخاری مخالفت کوي. ټول پنځپیریان بدعتیان مماتیان سماع الموتا ته د شرک عقیده وایي او سماع الموتا په بخاری کې شته، خو دا نور توریه کوي یعنی د منافقت نه کار اخلي. په ښکاره امام بخاری ته مشرک نه وایي او د امام بخاری ښکاره مخالفت نه کوي، خو لیکن دی په پنځپیریانو کې منافق نه دی. دی د خپله عقیده ښکاره ذکر کوي، دی د امام بخاری په خلاف لیکي. در اصل ان مریضان قلب کا روگ اور ہے. گویا کہ امام بخاری نے صریحاً قرآن کے نص قطعی کے خلاف مردہ کے جنازہ پر بولنے اور مردہ کے سننے کی جھوٹی روایت پیش کی ہے اور وہ اتفاق سے ہمارے خلاف مذہب ہے. یعنی امام بخاری رحمه الله داسې احادیث پیش کړي او داسې عقیده پیش کړي ده چې مړی اوري. یعنی د سماع الموتا مسئله ثابته ده، مړی د پښو کشارې اوري او په ادیره چې څوک تقریر کوي نو دا مړی د هغوی اواز اوري. نو امام بخاری د سماع الموتا قائل دی. دا د پنځپیریانو کتاب دی. احمد سعید خان ملتانی خادم مرکزی اشاعت التوحید والسنت دی د امام بخاری په کتاب لیکلی دی، د امام بخاری د کتاب په خلاف باندې. او دا بل ما سره د پنځپیریانو کتاب دی مسلک الاکابر. دا د طیب معتزلی کتاب دی.
د په صفحه 34 کې د بخاری د دې حدیث تعویل کوي. بخاری کې خدا راغله چې مړې د خلکو د پخو کشار اوري نو د داسې جواب کوي والجواب ان ذلك کنایه عن سرع اتيانهما بعد الدفن. واذا اتاه ملکان په دې حدیث کې چراغله چې کله مړې په قبر کې کیښودلی شي او خلک ترې نه واپس شي نو دا مړې د دوی د پخو کشار اوري چې دوه ملایکې ورته راشي. وایي دا د اورېدو مسله نه ده بلکې دا کنایه ده عن سرعت اتيانهما بعد الدفن. د دې نه چې دا ملایکې بعد الدفن دې مړي ته ډېر زر راځي. نو زه دې طیب معتزلي ته وایم چې آیا ته دغه جواب مني؟ په دې جواب کې خدا راغله چې امدې مدفون ته په امدې ځمکني قبر کې نکیر او منکر راځي او په امدې قبر کې ورسره حساب او کتاب کوي. که دغه جواب ته مني نو بیا خو د حیات فی القبر ومنلو، حالا کې ته د حیات فی القبر نه منکرې. ستا دا امدا کتاب دی په دې کې د حیات فی القبر د عقیدې نه انکار دی، یعنی ستا په نیز دا عقیده غلطه ده چې په دې قبر کې دې مړي ته دې جسد ته حیات نه دی حاصل. ستا دا کتاب دی 26 نمبر صفحه کې ته پکې داسې لیکي اور قبر میں اصلا روح کا بدن سے تعلق نہیں ہوتا. په قبر کې بالکل د روح د بدن سره تعلق نه. نو ته خو د حیات فی القبر نه منکرې او دا تا چې کوم تعویل د دې بخاري په دې حدیث کې وکړو نو د دې تعویل نه خو حیات فی القبر ثابتېږي چې دا مړی د دې مړي دا جسد په دغه ځمکني قبر کې الله پاک را ژوندی کوي. نو ګوره سماع فی الجمله دام اتفاقی عقیده ده. امام بخاری منی، امام مسلم منی. دا صحیح مسلم ده، دویم جلد ده او پدې کې د قلیب البدر حدیث ذکر شوی ده. د حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه نه روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک قتل بدر ثلاثا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر مردار شوی کافران 3 ورځې پرېښود. ثم اتاهم فقام علیهم فناداهم. بیا 3 ورځې بعد ورته راغلو او دې مړو ته ودرېدو او आवाज ورته وکړو چې یا ابا جهل ابن هشام، یا امیه ابن خلف، یا عتبه ابن ربیعه. دا اوازونه ورته وکړو. وروسته په حدیث کې راځي فسمع عمر قول النبي صلی الله علیه وسلم. حضرت عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې واورېدې. فقال يا رسول الله كيف يسمع وانا يجيب وقد جيف. یا رسول الله دوی به څرنګه واوري او څرنګه به جواب درکړي؟ دوی خو مردار شوي دي. قال والذي نفسي بيده. په هغه الله مې د قسم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې زما روح دغه په قبضه کې دی. ما انتم باسمع لما اقول منهم. زه چې څه وایم نو تاسو یې د دوی نه ښه نه اورئ، دا مړي ستاسو نه ښه اوري. ولكنهم لا يقدرون ان يجيبوا. لیکن دوی قدرت د جواب نه لري. د دې لاندې امام نووي رحمه الله فرمایي وهو الظاهر المختار. فرمایي لوی عبارت ده. قال المازري قال بعض الناس الميت يسمع. بعض خلق فرمایي چې مړي اوري عملا بظاهر هذا الحديث. ثم انكره المازري وادعى ان هذا خاص في هؤلاء. مړي وای په عام حالاتو کې ناوري، خدا اوریدل تر دې مړو پورې خاص و. دې مړو واورېدو نو دا سماع فی الجمله شو. ورد عليه القاضي عياض وقال يحمل سماعهم على ما يحمل عليه سماع الموتى في احاديث عذاب القبر وفتنته التي لا مدفع لها، وذلك باحيائهم او احياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون في الوقت الذي يريد الله. هذا كلام القاضي. او بیا فرمای وهو الظاهر المختار الذي تقتضيه احاديث السلام على القبور. د مړو اوریدل ظاهر خبره ده او مختار خبره ده. احادیث د سلام علی القبور د دې تقاضا کوي. نو دا د امام نووي رحمه الله تشریح و. بهر تقدیر دو قسمه سماع مې درته ذکر کړي. یو سماع النبي صلی الله علیه وسلم عند القبر. په دې کې د هیڅ اختلاف نشته سوا د پنجاب د کارغانو نه. دویم سماع فی الجمله ده. په دې کې د هیڅ صحابي، د هیڅ تابعی، د هیڅ تبع تابعی، د هیڅ محدث، د هیڅ مفسر
او د هیڅ فقيه اختلاف نشته سوا د پنجاب د کارغانو نه دا پنجابیان بدعتیان مماتیان دا کارغان ټوغیږي او سماع الموتا ته مطلقاً شرک وي. دریم په غیر منصوصو ځایونو کې د عامو مړو سماع ده د عامو مړو اوریدل دي په غیر منصوصو ځایانو کې. نو ګوره په غیر منصوصو ځایانو کې د عامو مړو سماع چې ده دا د صحابو د زمانې نه اختلافي ده. دا ګوره فتاوی رشیدیه ده او په دې فتاوی رشیدیه کې صفحه 249 په دې کې رشید احمدی گنگوهی رحمه الله فرمای چې سماع الموتا د عام مړو سماع چې ده دا د صحابه کرامو د زمانې نه اختلافي ده. ګوره فرمای یا مسئله سوال شوه ده سماعت موتا ثابت ہے یا نہیں دے جواب کہ یہ مسئلہ عہد صحابہ رضی اللہ عنہم سے مختلف فیہا ہے. اور اس کا دویم جواب دے میت قبر میں سنتی ہے یا نہیں. جواب دے چھ اموات کے سننے میں علماء کا اختلاف ہے بعضی کی نزدیک سنتی ہے بعضی کی نزدیک نہیں سنتی. مخکی ویلو یہ مسئلہ عہد صحابہ سے مختلف فیہا ہے د صحابو په دې مسئله کې اختلاف وو. بعضی صحابو فرمایل چې مړي اوري او بعضی صحابو فرمایل چې مړي نه اوري. دا د طیب معتزلی کتاب دی د په دې 22 صفحه کې وایي مسلک الاکابر د فتاوی دیوبند په حواله باندې دی لیکي سماع موتا خود مختلف فيه مسئله ہے. سماع موتا چې ده دا مختلف فيه مسئله ده. نو د صحابو هم پکې اختلاف او ترننه پورې هم په دې کې د علماو اختلاف دی. ګوره دی په خپله مني چې دا مختلف فيه مسئله ده. مفتی کفایت الله دهلوي په کفایت المفتی جل اول صفحه 201 کې فرمایي چې دا د صحابو د زمانې نه اختلافي مسئله ده. بهر تقدیره په غیر منصوص ځایانو کې د عام مړو سما د صحابو د زمانې نه اختلافي ده. دا درې مسئلې شوي. سماع النبي عند القبر دا اتفاقی ده. سماع فی الجمله دام اتفاقی ده او د عام مړو سما چې ده دا اختلافي ده. حتی د صحابو په مابین کې دا اختلافي وه. دا څلورمه خبره چې زمونږ او د دې مماتیانو پنجپیریانو بدعتیانو په مابین کې پکې ډیر بنیادي اختلاف دی. دا اختلاف موږ د صحابه کرامو د دفاع د وجې نه کوو. هغه دا ده چې پنجپیریان بدعتیان مماتیان د سماع الموتا عقیدې ته شرک وایي. دا خبره د دې پنجپیریانو بدعتیانو مماتیانو چې د سماع الموتا عقیدې ته شرک وایي لکه دا د پنجاب کارغان وایي پکا مشرک ہے. څوک چې د سماع الموتا قایل وایي هغه خالص مشرک دی. نو د دوی دا خبره د ټول امت په خلاف ده. د پنجپیریانو بدعتیانو مماتیانو دعوه دا ده چې سماع الموتا دا شرکی عقیده ده او دلایل بیا په نفي د سماع الموتا باندې پیش کوي. نو موږ د پنجپیریانو بدعتیانو مماتیانو ته وایو چې اول خو په نفي د سماع الموتا باندې هیڅ دلیل نشته. په هیڅ آیات کریمه کې نفي د سماع الموتا نه د ذکر شوی. دو یو آیات کریمه پیش کوي انک لا تسمع الموتا دارنگی فإنک لا تسمع الموتا دارنگی وما انت بمسمع من فی القبور. دلتا نفی د سماع الموتا نه ده دلتا نفی د اسماع الموتا ده. تی نشی ور اوروله تی نشی ور اوروله دا جدا خبره ده او دوی نه اوري دا جدا خبره ده. مثلا زمون په دې مدرسه کې زر طالبان دي. زه اوس دا وایم یو طالب ته وایم چې ته په دې طالبانو ډوډۍ نشي خوړلی. د دې دا معنا نه ده چې دوی به ډوډۍ نه خوري. دوی خوري خو تی پې نشي خوړلی. یو واقعه درته ذکر کوم دا مسئله به پوره واضحه شي. مولانا محمد امین صفدرو کړوي رحمه الله فرمایي چې زه یوه ورځ په درسګاه کې ناستم 2 پروفیسران راغله او ما ته ویلي چې مولانا صاحب په قرآن کریم کې په سلګونو آیتونه دي چې په هغوی کې راغلي دي چې مړي نه اوري. وایي ما ورته ویلي چې داسې مه وایه بلکې داسې ووایه چې موږ پنجپیریان بدعتیان مماتیان په قرآن کریم باندې په سلګونو دروغ تړو ځکه چې په قرآن کې داسې یو آیات هم نشته چې په هغې کې راغلي وي چې مړي نه اوري. او همدارنګه په ټوله ذخیره د احادیثو کې په یو حدیث کې هم نه دي راغلي چې مړي نه اوري. وایي هغه پروفیسرانو منکرینو د حیات فی القبر د مماتیانو
مونږ ته وایي ما ته ویلي چې هغوی خو آیتونه لولي نو وایي ما ورته ویلي چې ورشئ هغه آیتونه ترېنه راوړئ چې په هغې کې راغلي وي چې مړي نه اوري نو وایي دا پروفیسران ما ته وایي چې هغه آیتونه خو تا ته یاد دي که نه نو مونږ ولې تکلیف نو وایي ما ورته ویلي چې دغه آیتونه به تاسو یادوئ چې انک لا تسمع الموتى او فانک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور دا آیتونه به یادوئ وایي هغوی راته ویلي چې بلکل همدا آیتونه دا پنجپیریان مماتیان لولي او د دې نه دا ثابتوي چې مړي نه اوري وایي ما ورته وویلې چې تاسو خو په نور څه نه پوهېږئ خو دا د لفظي ترجمې والا قرآن پاک دی دا واخله او دا پکې ما ته پیدا که چې مړي نه اوري د کوم آیات په ترجمه او معنا کې دا لیکلي دي چې مړي نه اوري هغوی چې کله وکتل نو په ترجمه کې خو یې دا لیکلي و چې تی مړو ته نشي ور اورولی داسې خو یې نه دي لیکلي چې مړي نه اوري صحیح ده پیغمبر علیه السلام یې نشي ور اورولی لیکن د دې نه دا څرنګه ثابتېږي چې دوی نه اوري لکه زه تا ته وایم چې زه نن تا ته ناشته نشم درکولی د دې خو دا معنا نه ده چې تی نشي خوړلی یا یو سړی ووایي چې ته زید نشي مړ کولی نو د دې خو دا معنا نه ده چې هغه به نه مړ کېږي تی نشي مړ کولی نو تی نشي ور اورولی د دې دا معنا نه ده چې هغوی نه اوري محمد صفدرو کړوي رحمه الله فرمایي چې ما ورته وفرمیل چې د دې پسې مخکې ولوله چې څه لیکلي دي مخکې خو تقسیم کړی دی چې تی مسلمان ته ور اورولی شي د دې نه خو دا نه لازمیږي چې تی کافر ته نشي ور اورولی ان تسمعوا الا من يؤمن بآیاتنا نو مسلمان ته ور اورولی شي خلاصه دا چې کافر ته نشي ور اورولی او مسلمان ته ور اورولی شي نو فرمایي چې زه اوس ستاسو نه پوښتنه کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وعظ خو ابوبکر صدیق هم اورېدلو نو آیا ابو جهل اورېدلو که نه په دې آیات کې خدا راغله چې تی مسلمان ته ور اورولی شي یعنی کافر ته نشي ور اورولی نو که ابو جهل نه اورېدو نو بیا انکار او تکذیب څرنګه کولو او بیا ورته کافر څرنګه وایو په نه اورېدلو کې خو بیا تیږه او کافر یو برابر به هر تقدیر دوی دا آیات کریمه پیش کوي چې وما انت بمسمع من فی القبور نو اول خو د دې نه نفی د سماع نه ده ثابته د دې کې نفی د اسماع ده اسماع او سماع کې فرق دی بعضې بدعتیان پنجپیریان مماتیان وایي چې سماع دا متابع د اسماع دی اسماع ورته متاوع دی او په نفی د متاوع نفی د متابع راځي لیکن دا د دوی د کم علمۍ نتیجه ده دلته اسماع خاص نفی شوی دی او په انتفاع د خاص انتفاع د عام سماع نه راځي دویم دا چې ځکه ومنو احتمالا چې دا آیتونه دي دلیل شي د پاره د نفی د سماع نو بیا خو هم د دې کارغانو دعوه ترېنه نه ثابتېږي د دوی دعوه خو دا ده چې عقیده د سماع الموتا شرکي ده حالا کې دلته خو به صرف نفی د سماع راشي زه دې پنجابي کارغانو یعنی د پنجپیریانو بدعتیانو مماتیانو ته وایم چې د یو صحابي حواله پیش کوي چې هغه سماع الموتا ته شرک ویلی عقیدې د سماع الموتا ته شرک ویلی یو تابعی پیش کوي چې هغوی عقیدې د سماع الموتا ته شرک ویلی د یو تبع تابعی حواله پیش کوي چې هغوی عقیدې د سماع الموتا ته شرک ویلی زه په چلنج سره وایم چې هیڅ صحابي عقیدې د سماع الموتا ته شرک نه دی ویلی هیڅ تابعی ورته شرک نه دی ویلی هیڅ تبع تابعی ورته شرک نه دی ویلی هیڅ محدث ورته شرک نه دی ویلی هیڅ مفسر ورته شرک نه دی ویلی کنی دا غز او دا میدان یو حواله دی پیش کی دا شرک یوازې د پنجاب کارغان او ټپوسان دي چې هغوی ټوله شپه کغیږي او ټغیږي او دې ته عقیده د شرک وایي ګوره چې د سماع الموتا عقیده د شرک شي نو دا فتاوی رشیدیه ده په دې کې ما تاسو ته حواله پیش کړه مفتی رشید احمدی گنگوهی رحمه الله فرمای چې دا د صحابو د زمانې نه اختلافي ده چې دا و شرک شي نو بیا صحابه معاذ الله مشرکان شو په موږ باندې د صحابو دفاع لازمه ده سپای صحابه والاو تم زوایم چې تاسو شعار دا دی چې موږ د صحابو دفاع کوو او د پنجپیریانو بدعتیانو مماتیانو په فتوا صحابه معاذ الله مشرکان دي ځکه د عامو مړو سما دا د صحابو په مابین کې اختلافي وه نو کم صحابه کرام چې د سماع الموتا قایل دي دا د پنجپیریانو بدعتیانو مماتیانو په فتوا معاذ الله مشرکان دي نو د صحابو دفاع د دوی نم پکار ده د دې پنجپیریانو بدعتیانو مماتیانو نم د صحابو دفاع وکړي موږ صرف د دې مخالف یو په دې څلورم صورت کې ما درته څلور صورتونه اجمالا بیا درته وایم
سماع النبي عند القبر د اتفاقی عقیده ده، د دې نه چې څوک منکر یې هغه ګمراه دی. پنجپیریان بدعتیان مماتیان د دې نه منکر دي، لهذا دا ګمراهان دي. دویم سماع فی الجمله ده، دا م اتفاقی ده، د دې نه منکر ګمراه دی او د دې نه پنجپیریان منکر دي، لهذا دا ګمراهان دي. دریم په غیر منصوصو ځایانو کې د عامو مړو سماع ده، دې ته موږ اختلافي وایو. رشید احمدی گنگوهی او ټوله دنیا فرمایي چې دا اختلافي ده او د صحابو د زمانې نه په دې کې اختلاف و. څلورم چې زمونږ او د دې پنجپیریانو په مابین کې بنیادي اختلافي مسئله ده، هغه ده چې دوی وایي چې د سماع الموتا عقیده دا د شرک عقیده ده. مونږ وایو که سماع الموتا د شرک عقیده شي نو بیا د صحابه معاذ الله مشرکان کړه، بلکې جمهور امت د مشرک کړه. صرف د پنجاب یو څو کارغان بیا د شرک نه بچ دي، حالانکه ټول امت ته مشرک ویل خپله سړی کافر کوي. نو الله پاک دی په صحیح دین باندې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.